د دوهم کال لومړي سیمستر محصلینو ته د اناټومي مضمون 40 لیکچر وړاندې کوم. مونږ د غاړې او د سر وریدونه مطالعه کړل چې په هغې کې مونږ د سر د خارجي برخې او د مخ وریدونه مطالعه کول. اوس کرانیل دننه په کرانیوم کې د کرانیوم او د کرانیوم په داخل کې چې کوم وریدونه هغه مطالعه کوو. خو مخکې له دې نه چې دا تشریح شي باید د مونږ د مننج باره کې یو څه معلومات یا د سهایو باره کې یا د مننج باره کې یو څه معلومات څنګه کو ترلاسه کړو. یعنې برین چار چاپیر چې کوم دي د یو پردې په واسطه پوښل شوي دي چې دا په پوره ډول باندې بیا په نروي سیستم کې مطالعه کېږي انشاءالله په راتلونکي سیمستر کې. خو دلته صرف مونږ باید دومره وپېژنو شو چې دا برخه څه شی ده؟ الیکنوید میټر ده، دا پیامیټر ده او دا ډیورا میټر ده. یعنې د درې برخو نه مننج تشکیل شوې ده چې له بیرون نه داخل ته موږ وایو د خارجي برخې څه شی ده؟ ډیورا ده. بیا ورپسې دویمه چې کوم دغه ارکناید ده او دریمه داخلي چې کوم دغه پیامیټر ده. دا ډیورا دوه برخې لري، یو داخلي چې هغې ته مننجل لایر وایي او بل خارجي چې هغې ته اندوسټریل لایر وایي، اندوسټریل لایر. دا به په راتلونکي سیمستر کې په مکمل ډول سره تشریح کېږي او صرف تاسو دومره وپېژندل چې مننج د څو برخو نه تشکیل شوې ده. ډیورا د مننج خارجي برخه ده. دا ډیورا که تاسو وګورئ شکل ته دا د مننج خارجي برخه ده او د دماغ چار چاپیر دا پرده موږ ویل چې دوه برخې لري. دا پردې برین احاطه کوي او برین د ټروما څخه ساتي. د ډیورا دواړه طبقات چې هغه یو طبقه چې کوم ده اندوسټریل لایر ده او بل مننجل لایر ده، دا دواړه چې کوم دي دا دواړه سره نښتي دي. د شکل کې تاسو ګورئ مګر پرته د هغه ځای نه چېرته چې کرانیل وینوس ساینسونه دي، یعنې دا وینوس ساینسونه دي، په دې ځای کې بیا دواړه سره نښتي نه دي. دواړه په دې ځایونو کې بیا د کرانیل وینوس ساینسونه څنګه کې د دې په واسطه پوښل شوي دي. وګورئ دې ځای کې په ښه واضح ډول باندې معلومیږي په دې ځای کې سره نښتي دي. د ډیورا دواړه طبقې دا اندوسټریل ده، دا مننجل لایر ده، دواړه سره نښتي وي د برین په هر ځای کې. مګر پرته د هغه ځای نه چې چېرته وینوس ساینسونه هغه یې څه شي کړي پوښلي دي. ګوره دلته دا مننجل لایر جدا شوې ده، اندوسټریل جدا شوې ده، مګر دا ساینس یې څنګه کړی دی؟ دی پوښلی دی. د ډیورا داخلي صفحه د برین د سرفیس لپاره په ځینو ځایونو کې څه شي کېږي؟ یو څه فولډونه رامنځته کوي. دا برین داسې بیا په برین کې موږ انشاءالله ولولو چې برین یو څه سلکس لري، یو څه ګیرس لري، داسې راوتې برخې موړې دي، څه پکې ننوتې دي. دا مننجل لایر پکې ننوځي، یو څه التواط یا فولډونه رامنځته کوي چې دغه فولډونه موږ عبارت دی له لومړی فالکس سیریبری، دا یو فولډ دی. فالکس سیریبری دا لور ته ورته شکل لري، سیکل لور ته ورته شکل لري او د دې موقعیت چې کوم دی د دواړو سیریبرل هیمیسفیر ترمنځ موقعیت لري. فالکس سیریبری د دواړو دا فالکس سیریبری تاسو وګورئ د دواړو سیریبرل هیمیسفیر ترمنځ موقعیت لري. بل فولډ چې رامنځته کوي د ډیورا مننجل لایر هغه فالکس سیریبیلای دی، یو سیریبروم دی بل سیریبیلای دی. سیریبیلای دا چې کوم دی وړوکي لور دی یا سمال سیکل ته ورته فولډ دی او دا هغه وخت رامنځته کېږي دا فالکس سیریبیلای کله چې ډیورا میټر چې کوم دی دا په پوسټیریر سیریبیلر نچ کې پورته شي، دا فالکس سیریبیلای دی.
ټنټیریوم سیریبیلای دا ټنټ شیپ لري، خیمې ته ورته فولډ دی او د پوسټیریر کرانیل فوسا چت جوړوي، او سیریبیلم او د سیریبروم اوکسیپیټل لوب سره څنګه کوي جدا کوي. څلورمې ډیافرام سیلا ده، دا یو وړوکی سرکولر شکله فولډ دی چې د هایپوفیزل فوسا څه جوړوي، چت جوړوي. دا هایپوفیزل فوسا ده، دا ډیافرام سیلا ده، د روح په جوړېدو کې څه کوي، رول لري. منګ باید په دې هم پوه شو چې وینس ساینسز اف ډیورامټر څه شی دي. لکه موږ چې وویل چې ډیورا دواړه طبقې د ټول برین په امتداد باندې نښتي دي، پرته د هغه ځایونو نه چېرته چې ساینسونه دي، هغه ساینسونه د دې په واسطه پوښل شوي، نو دا جدا شوي دي. د دواړو پوښونو د ساینس خپله څه شی جوړوي، جدار یا وال جوړوي، چې دا وال یا دغه جدارونه بیا د اندوتیلیوم په واسطه څنګه شوي دي، پوښل شوي دي. او د دغه ساینسونو جدارونه یا والې چې کوم دی عضلي طبقه او همدارنګه وال نه لري، یو وال نه لري، یعنی دغه ساینسونو جدار وال نه لري او مسکولر طبقه هم نه لري، لکه پلمونری وین کې چې وال موجود نه و. په دې ساینسونو کې د دماغ ټوله وریدي وینه یا وینس بلډ چې کوم دی، همدارنګه د مننز او د سر د کوپړۍ د هډوکو وریدي وینه تخلیه کیږي. دغه ساینسونه د څه شي دپاره دي؟ په دې کې د برین، مننز او د سر د کوپړۍ شاوخوا چې کوم هډوکي دي، د دې هغه وینس بلډ دلته تخلیه کیږي. همدارنګه سی اس اف هم په دې کې تخلیه کیږي یو څه جیوبونو کې. دغه وریدونه چې کوم دي، دغه وریدي جیوبونه یا ساینسونه، دا د کرانیل کیویټي نه بیرون، یعنی د ایکسټرا کرانیل وریدونو سره د امیسری وین په واسطه څه لري، ارتباط لري. یعنی ساینسونه د ایکسټرا کرانیل وین سره د څه شي په واسطه ارتباط لري، د امیسری وین په واسطه ورسره ارتباط لري. دغه ساینسونه تقریبا 23 دانې دي چې 8 پیر جفت دي او څه شي دي، اور طاق دي، چې عبارت دی له کلاسیفیکیشن د هغه ساینسونه چې په کرانیل کیویټي کې شته دي. کرانیل کیویټي کې چې کوم پیر ساینسونه دي، کورنس ساینس پیر دی، یعنی جوړه دی، هم رائټ لیفټ کې شته دي. سوپیریور پیټروزل ساینس، انفیریور پیټروزل، ټرانورس، سیګماید، سپینایډل، پیټروسکاموس، میډل منینجیل. ان پیرډ یا طاق چې کوم دي یا اوډ، سوپیریور ساجیټل، انفیریور ساجیټل ساینس، سټرایټ ساینس، اوکسیپیټل ساینس، انټیریور انټر کورنوس ساینس، پوسټیریور انټر کورنوس ساینس او بیزلر پلیکسس اف وینز. د دې نه تاسو ته په شکل کې هم ښودل شوي دي. سوپیریور پیټروزل شو، سپینو پیریټل شو، اوکسیپیټل شو، ټرانورس شو، دا ټول ساینسونه تاسو ته ښودل شوي دي په شکل کې. دلته ان پیر تاسو ته ښودل شوي، لکه سټرایټ ساینس شو، انفیریور ساجیټل شو، سوپیریور ساجیټل شو، همدارنګه انټیریور انټر کورنوس شو، پوسټیریور انټر کورنوس شو، دا ټول تاسو ته ښودل شوي دي. پیرډ ساینس یا هغه جفت ساینسونه به یو څه مطالعه موږ وکړو چې رایټ اینډ لیفټ کورنوس ساینسز. کورنوس ساینس څه شی و؟ پیرډ و، چې یو پکې هم رایټ دی او یو پکې هم څه شی دی، لیفټ دی. د هر یو ساینس چې کوم دی، د سپیناید بوند د باډي سوپیریور سرفیس په دواړو خواو کې په میډل کرانیل فوسا کې دا موقعیت لري. اوږدوالی 2 سانتي متر دی او ویټ چې کوم دی هغه 1 سانتي متر دی. په بوک کې لیکل شوي دي چې د دې اوږدوالی 2 سانتي متر او عرض یا ویټ چې کوم دی 1 سانتي متر دی.
دې ته موږ کورنوس ساینس ویلی شو. کوم ساینسونه دې ته وایو؟ کورنوس ساینس ورته ویلی شو. همداراز دویم چې کوم دی رایټ او لیفت سپیریور and inferior petrosal sinus. دغه ساینس چې کوم دی د ټمپورل هډوکي د پیټروس پارټس د سپیریور بارډر په امتداد کې دا څه شی لري؟ موقعیت لري. که تاسو بون چرته ولولئ ټمپورل بون یو برخه پیټروس ده، د پیټروس په سپیریور بارډر کې دغه ساینس په کې څه شی لري؟ موقعیت لري. همداراز بل چې کوم دی انفیریر پیټروزل ساینس دا په پیټرو اوکسیپیټل فیشر کې موقعیت لري او د دغه ساینس للارې مربوطه کورنو ساینس په انټرنل جګولر وین کې څنګه کېږي؟ تخلیه کېږي او هر یو د دې ساینس نه کې لاندې وریدونه کوم وریدونه په دې کې تخلیه کېږي؟ دغه وریدونه په دې ساینس کې دا وریدونه تخلیه کېږي. یو لیبرینتین وینز دی، میډولا، د پونز او د سیریبیلوم وریدونه په دې کې څنګه کېږي؟ ډرین کېږي. رائٹ اینڈ لیفٹ ټرانورس ساینس د دې ساینسونو چې کوم دی د ټینټوریم سیریبیلای په پوسټیریور پارت کې د انټرنل اوکسیپیټل پروتوبرنس له دواړو خواونه د ښي او چپ پیریټل هډوکي تر پوسټیریو انفیریر انګل پورې څه لري؟ امتداد لري. خو رائټ ټرانورس ساینس د چپ په نسبت باندې څنګه ده؟ پراخه دی او په دې ساینس کې لاندې وریدونه ډرین کېږي. انفیریر سیریبرل وین، انفیریر سیریبیلر، posterior temporal diploic vein, inferior anastomotic veins. Sigmoid sinuses. Sigmoid sinuses د مربوطه ټرانورس ساینسز خپل امتدادي یافته قسمت د امتدادي یافته معنی هم داسې غځېدلې قسمت دی ایسته ورته شکل لري او د مربوطه پیریټل بون له پوسټیریور انفیریر انګل نه تر جیګولر فورامین تر پوسټیریور پارت پورې څه لري؟ امتداد لري. او په دې کې کوم وریدونه تخلیه کېږي؟ ماسټاید اینډ کونډایلر ایمیسري وینز، سیریبیلر وینز او انټرنل اوډیټري وینز په دې کې څنګه کېږي؟ ډرین کېږي. په شکل کې تاسو په واضح ډول باندې دغه ساینس معلومیږي. دا ټرانورس دی، د ټرانورس امتداد یافته شکل خپل څه شی دی؟ سیګماید ساینس دی چې رایټ کې هم څه دی؟ په لیفټ کې هم څه دی؟ سپینو پیریټل ساینسز دا د سپینیدل بون د الامینر یا مینر وینګز د کوچني وزر په پوسټیریور مارجن کې څه شی لري؟ په هغه کې امتداد لري. بل ساینس چې کوم دی هغه رائټ اینډ لیفټ میډل میننجیل وینز دی. دا خپل وین چې کوم دی دوه ټرنکونه جوړوي چې یو انټیریر دی فرنټل او بل پیریټل دی، یعنی انټیریر او پوسټیریر هم ورته ویلی شو. دوه ټرنک خپل جوړوي یا تنې جوړوي. دا رائټ اینډ لیفټ پیټروسکاموس ساینس هر یو د دې ساینسونو په مربوطه پیټروسکاموس فیشر کې موقعیت لري او په مربوطه ټرانورس ساینس کې دا څنګه کېږي؟ تخلیه کېږي.